واغرقنا آل فرعون دلته کې معنا ممزوج مراد ده قاعده دا د نحوی چې مضاف الیه خارج وي حکم سری مضاف الیه خارج وي دلته کې مضاف الیه خارج نه ده دلته کې دی وجه شل قران نور الله مرقد چې معنا ممزوج ده معنا ممزوج معنا ده چې حکم شامل مضاف الیه دواړه ده چې هغه غرق ده واغرقنا آل فرعون دلیل بدی باندې چې معنا ممزوج مراد ده او سورۃ بنی اسرائیل یو سورۃ دریم نمبر آتا فرعون خاص نه ده بعد دې نه حقیقت دی د وجه وی چې فرعون خاص ده دغه یو حکم شامل صرف مضاف وي نه معنا ممزوج مراد ده سورۃ بنی اسرائیل یو سورۃ دریم نمبر آتا واغرقناه ومن معه جميعا دا یا سبا څنګه چې د نه حقیقت دی د وجه ته دا وی چې فرعون خاص شوی دی واغرقناه ومن معه جميعا غرق موږ فرعون ومن معه جميعا دا څه سورۃ بنی اسرائیل یو سورۃ دریم نمبر آتا واغرقناه ومن معه جميعا غرق موږ فرعون ومن معه جميعا فاغرقناه ومن معه جميعا یو سورۃ دریم نمبر آتا فاغرقناه ومن معه جميعا غرق موږ فرعون او سچو فاغرقناه ومن معه جميعا دې وجه معنا موضوعه معنا دا غرق موږ فرعون غرق موږ فرعون سره فرعون وانتم تنظرون او تاسو د قتل وذ ادابو ساده بیان د نعمت سره چا فان سم دي کله چې روز وکمنګا د موسی عليه السلام سره سرویکت شپو چې چیرو باسا کله چې بني صحیح خلاص شول شو نو مطالبه وکړو موسی عليه زمنګ د فائدې قانون وی چې باغې باندې موږ عمل کوو او زموږ دستور وی وذ موسی بین کله چې روز وکمنګا موسی عليه السلام سره سرویکت شپې ثم تخذ من اجل فاستلو د موسی عليه السلام نو تاسو سره فاستلو داغنا نبو ارام ملغار اسلام وانتم ظالمون تاسو ظلم کوونکي فدی کې ثم فونانکم دا نعمت ثانیه بیا وکړو تاسو ځای ګنا من بعد ذلك فصدر لعلكم تشكرون دې واچا شکر باسي دې نعمتونو دا دریم نعمت وذاتنا نعمت دینی وذاتنا موسی الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون یاد کسو کې چې ورکوم موسی عليه السلام د کتاب او داس کتاب اته تفسیر چې بیرون کې حق د باطل لعلكم تهتدون دې نه تاسو سملار وي فدی باندې لا وذ قال موسی لقومه يا قوم انكم ظلمتم دا اغسلورم نعمت عفا تا قبول توبه یاد کسو کې چې موسی عليه السلام فالقوم ته قوم زما انكم ظلمتم انفسكم تاسو ظلم کړی په خپل ځانونو باندې پرور تاسو سره مددگار فتوبه لا علیکم توبه ما خپل خالق ته او د توبې طریقه دار چې فقتلوا انفسکم قتل کې خپل ځانونه قتل تور کې فدی راځي قتل کې خپل ځانونه ذالکم خیر لكم عند بارکم دا کار دا توبه په دې طریقې باندې د فارس تاسو عند بارکم عند خالق تاسو باندې نو څه کسان قتل شو به فعلا مهربان توبه خطاب علیکم انه هو التواب الرحیم دې ټول چته شي قرآن اور الله عمل قد څه کسان قتل شو باقی وتا الله معافي وکړه فتاب علیکم الله مهرباني وکړه پتا سبحانه انه هو التواب الرحیم اکثر مفسرین ذکر کوي چې یا زر کسان قتل شو او ټول به سایش پک لکو چې قرآن اور الله ورو اجلاس اسرائیلیات دي بدرې پوړو کې دور څنګه زیات شو موسی بن عمران قاسم بن لابی بن یعقوب د موسی علیہ السلام او د یعقوب علیہ السلام درمیان کې درې پیړۍ دي عمران قاس لاوی لادري عمران بن قاسم بن لابی بن یعقوب په دې درې پوړو څنګه د شپږ لکه ته ورسېده خلاصي اسرائیلیات دي تورې چوتګلې څه کسان قتل شو بیا ته الله معافي وکړه تاب علیکم مهرباني وکړه تاسو باندې انه هو التواب الرحیم خل الله توبه قبل ورګه مهربان کله چې ویل تاسو اے موسی لن نؤمن لك حتى دا بیان دو نعمت خامسه موږ هیڅ کله یقین نه کوو صافینا باندې حتی الله جارتن کله چې د قبول توبې لپاره دی لاړ او جان د کې توبه باسي او مشران لاړ موسی علیہ السلام د دین مخ کې لاړ ردی دا غواړي چې تاسو ځان خبر وکړي او موږ اوس خبر وکړي موږ چې بل غړي نه صح خبر یقین نه کوو لن نؤمن لك حتى الله جارتن یقین نه کوو صاحب خبر چې وین الله در فدا غبانه کار چې موږ سم خبر وکړي او د دې اشغال دی مطالبه وکړه دنیات نوریت مطالبه خو موسی علیہ السلام کړو ارینی ربي ارینی نو موسی علیہ السلام خلاق نشو دی خلاق جواب نو موسی علیہ السلام مطالبه دنیات اغا للاسترشاد تعانت په حیثیت نه و ادي دا مطالبه دنیات للتعنت او اعتراض په حیثیت باندې و د زد په حیثیت باندې و لکه سبب د علاقت وګرځي حتی الله هیڅ کله موږ یقین نه کو صاحب خبره باندې حتی الله جارتن چې موږ وینو الله در فراغ باندې فاخذت
اخذتكم الصاعقه ومن تاثر حركت او تندر وانتم تنظرون حرکت باندې راغی تاسو د قتل ثم باسناکم سایسم د الله سالو کې الله دا بشرا دې ما سره غي دې جلال شنو ما په سجده تفریدي چې بشرا د موت قتل کړه ثم باسناکم بعد موتکم لعلکم تشکرون بیا فرض کړم تاسو را پس ور تاسو را دې فات تاسو کو باسد الله فرحمتونه باندې حیات بعد الحیات تاسو پیغام نعمت وزل الله علیکم الغمامه مدارتی کی بتا سبحان غارمو سورہ انو الله د باندې ورې سورہ اکلا وزل الله علیکم الغمام سورہ اکلا پتا سبحان ورې لرا دا کوم نعمت وزل الله تاسو خلا کړو اس کا انتظام نو پتا مدارتی کی وزل الله علیکم من وسلوا علیکم پتا سبحان من امیر معرف سری مما من الله تعالی به من الرزق دا رزق را بلا حجری بلا تکلفنا او من ایو خاص سپین چیز دې دواره په شان او خوب په شان د غمین باندې چې دا حکومت باندې فرض چې صاحب دې رفات داغه نه میرا ول کړه واذ الله علیکم من وسلوا او منتظمان ترجمین او مرزان مقصد دار چې پلاس باندې کېدو دام ته بل حیات به ضرورت نه تو څونه به ضرورت مرزان کولو من طیبات ما رکنا او المقلا او المغفرتا سو د عزت ناک سيزونه طیبات چې کله په مقام د حل حرمت کې ذکر شین مرات الحلال کله چې په مقام د نعمت کې ذکر شین مرات التلذذات د دې مقام کې کولو من طیبات ما رکنا او مغفرتا سو د عزت ناک نعمتونه چې د کړي مقتصا وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم نور ظلم کړی دی بنی اسرائیل کوم باندې لکه کوم نه فرمانی چې کړي وا ولکه یو دی بنا فرمانی سو ظلم کوي په خپل ځان باندې وذ قلت خلوا هذه القريه وكلوا منها شئتم لغدم وادخلوا الباب سجدا د قريه مراد اخریت بیت المقدس ويقول الله كلوا جمعا چې نو دي تاسو دي کړی تا لقد معنا تایید قريه بیت المقدس هغه ته مراد ده سوره مائده بعض قريه ذکر کوي ولا قريه بیت المقدس سوره مائده ويقول الله چې داخلي کې تاسو دي کړی تا قريه بیت المقدس سوره مائده وذو کول چې موږ نو دي تاسو دي کړی تا ولا نو دي تاسو دي کړی تا قريه بیت المقدس قريه بیت المقدس وقالت يشتم نمبرات يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم وتنقلبوا خاسرين اے قوم زمانه ودي تاسو دي کلی فاقتا ارض المقدسه ارض کلی فاقتا چې مقرر الله اساس بار بالجهاد كتب الله لكم بالجهاد لا سينو چې دا خیرات ته دي مردار الله زغري كتب الله لكم بالجهاد مقرر اساس الفار فتدید جهاد باندې ولا ترتدوا على ادباركم وتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى قد كنت ويل من تاسو وقد ندخلوا هذه القريه ويل من چې نو دي تاسو دي کړي دا وګورو من عاشتم فراقوا دينكم لګي چې تاسو وګورئ فراق او دخل الباب سجدا نو دي تاسو دي کړي دا سجدا فادباني يومنا باب مراد باب القريه یا دا باب مراد بیت المقدس لکه موږ ذکر چې کړي نه مراد قريه بیت المقدس ته وادخل الباب سجدا نو دي تاسو په دروازې د بیت المقدس باندې سجدا المصلين ذکر د جوز مرات نه کولې نه کله چې نه وځي تحیه وکي برکات منو کې د شکرې په حیثیت باندې وادخل الباب سجدا نو دي تاسو دروازې د بیت المقدس باندې سجدا مصلين مزغون کې تحیه په حیثیت د شکرې په حیثیت وقولوا حته اوایت تاسو دا کلمه حته کلمه نحط بها خطاياكم حته معنا دار وای تاسو دا کلمه چې سبب د کمواد ګناهونو وی کا استغفر الله وی کلا الله وی دا ذکر اسکار کوي وقولوا حته نغفر لكم وایدا کلمات چې کوم فاغه ساسو ګناهونه نغفر لكم خطاياكم كم معافي کوم تاسو ګناهونه ساسو وسنزيد المحسنين زیات کوم اجر د اخلاص کوم په عمل کې وبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء ما كانوا يفسقون دا امر ورته یو په فعل باندې بل په قول باندې په فعل باندې چې صلات کوي مونږ کوي تاسو او په فعل باندې چې په قول باندې چې تاسو کله اسکار کوي ذکر اسکار استغفر الله والحمدلله وي سبحان الله وي دې اسکار نو دعای بدل کړ فعل بدل کو په قناټو بخیدل څنګه حدیث کې راځي ځفونه په قناټو بخیدل نه پاغي باندې او قول بدل کو محمل الفاظ حته لا شعر حته في شعره لا حته في شعره لا قول د شارع فعل د شارع دواره بدل کړ هو قول شارع نه دی د مقام کې وبره اساس ذکر کړي چې په الفاظ او معصوره کې چې څوک تغییر راولي نه هغه
مستحق دی واحد دی الفاظ مؤثرو کی هغه الفاظ وې په دعاګانو کې فاسکار کې جشاری نه منقول دي کچره الفاظ مذکوره ونه نور الفاظ شروع کی یا په الفاظ مذکور کې تغیر وې مستحق حاضر واحد مستحق فاعل دی واحد دی یو د عربی مالکی سہولت ذکر کړي کم کلمات چې هغه موافق دي کلمات مؤثرو په معنا کې باق نشته لیکن امر حجاب تقلید ذکر کړي چې دا صحیح نه دي کلمات کو موافق د هغه سره لیکن کلمات چې مؤثر نه کلمات مؤثره هغه هم مستحق فاعل دی واحد دی نو دی هغه قول شاری بدل کو قول شاری چې استغفر الله دی الحمدلله دی ذکر اذکار دی او کوم فعل شاری چې موږ کولې سجده کولې موږ کول هغه بدل کو وکړاټو بکیدل نو سبا چې چا باندې احسان شي نو سبا بیان هی دغه دی کبوټو له ټیم بیان دا کار دی کزی وشم دا کار دی په زید دی چې هغه کې حقیقت کې شکر او باسي دوه رکعات مونږ کی نو کشن کفر او دا شکر دې له بزرګ ورکی په بچی پیدا کړو کوم دغه حال وي په بچی په واده کوم دغه حال وي ته دا با کې نه ته حتی کې تر مرګ پورې دغه ډم بچي وي وې دا زمينه فرمان دي چې زبانه وخی جلیره بخي دا په څه کوي دې سړیا خو چې پیدا شو تا ډم چوری شروع کړ چې خدای شروع کړ بیا جم چوری شروع کړ او چې واده دې کنه بیا ډم چوری شروع کړ نه فنان باندې سب خاندر ته جوړ کړ چې زبانه خي جلیره بخي تا په کوم د سنت کار کړی دی کوم د دین کار دی تا خو درې دی یا منبر حاصل چې نو سبا دغه اسم منګلری شي منګل لازم اسم منګلران دي کوثر نو اسم منګلر خو اسم منګلر یو د حکومت دینی دی یو د حکومت دا د اسم منګلران په حقیقت کې دي یو اسم منګلر چې دنیا د حکومت خلاف کې جایز ده دا په حقیقت کې د دینی حکومت د خلاف دی د فقرا او د غربا او مال خېټه د منډي دا یک کوثر نه دی دا اسم منګلر دی دا غریب کې په دې کې څو دزا خطر او بیا صاحبان چې کوم د دین سړي په وخت کې وزارت راغله دا لولي کا صاحب پټکی به واري او په دې په ټرکونه کې او غړېدل ما هاي 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 لکه څنګه چې عوام کوم کار اخر دیم کار په کار چې تاسو دره کاتموس کوي غړېدو ته ضرورت ده دغه ته ضرورت ده وقولوا حتة نغفر لكم خطاياكم وای تاسو دا چې ما چې سبب د کمایت ګناهونه وی چې کوم باندې معافي کوم تاسو د جرمونو تاسو سنزيد المحسنين اجر ورکو زیات موږ اجر د مخلصانو اخلاص کوم په عمل کې فبدل الذين ظلموا اشکال دا والدی کی چې ظاهر خدای آیات د قران کریم معلومی کی چې قول بدل کې دې ته نو ویل شوی فبدل الذين ظلموا قولا بدل کا ظالمان وینا ورا غیر دا وینا چې دا ورشه اندای په بدل کې حضور نشته چې کوم وینا دې ته نو ویل شوی کې بدل راوسونه جواب آسان جواب د شیخ قران نور الله عمل قدو چې بدل فمانه دا خذ سره بدل فمانه خذ معنا دار فبدل واغسل الذين ظلموا قولا واغس الظالمان وینا ورا غیر دا وینا چې دې ته ویل شوی دې ته وینا شوی دا کلمۃ الاستغفار د کلمۃ التوحید چې دا وایي چې سبب د کمال ګناه دې بلې باندې محمد الفاشرو کا حنا حنتة في شيرة وسم سوي هاي 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 په قبر کې دا درګان دا چغوي دا جلسي واره دي چې ودي هاي 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 نو په قبر کې دا ها ها ویل کڅنګ چې بدونه کې ویل فبدل الذين خذا واغس الظالمان وینا ولا غیر دا وینا چې کوم دي ته ویل شي دي ته ویل شو دې ذکر کوي مسائل الراسي ځان کې البيان في اعراب القران دې در انباري فبدل کی تقدیر د عبارت ده فبدل الذين ظلموا قولا قيل لهم وقال قولا غير الذي قيل لهم تقدیر د عبارت بدل کو ظالمانو وینا در چې کوم دي ته شوګه بدل کړه وقال قولا غير الذي قيل لهم وینا کړه هغه وینا چې دي ته ویل شو هغه وینا شوګه هغه معنا بدل الذين ظلموا قولا قيل لهم بدل کو ظالمانو هغه وینا چې دي ته ویل شو هغه بدل کړه پرې خو وقال قولا غير الذي قيل لهم ویکړه وینا چې کوم غیر دا وینا چې دي ته ویل شو انزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون راوړي کومه فوت ظالمان باندې عذاب از اسمان نه بما كانوا يفسقون په سبب بدکاري دي سره وایي تسقا بیان د نعمت قیات تاسو چې طلب د وګو موسی عليه السلام نه کوته وخت له موسی عليه السلام وبد فاض القوم الله ته درخواست وکړ کرج می دای دي کې دي تګی شو وکول نظر بیا ساق الحجر ورمنګا چې موسی عليه السلام ته وها په خپل صاحب باندې کاینه فضربا في بس يد توريكي في بس تفريغ مقدر باندې وکول نظر بیا ساق الحجر ورمنګا چې وای تاسو په تمام صاحب باندې فرقان کاینه په خپل صاحب باندې کاینه فضربه روان موسی عليه السلام کاینه فن فجد من حسنه عشرة عين
داغنا جارش داغنا دورس چینی دا هر وډنا طرف نه درې چینی روانه وي دورس قمرو نو دورس چینی وي ګدر دورس ګدر جوړ شو اس خلاف کې راته قدار مکلو ناس مشربهم په یاد هر جماعت او هر یو ډلې هر یو قبيله خپل ګدر لرا فقولوا كلوا واشربوا منغا فري تاسو اسکي تاسو ندیو ګونا مې رزق الله درزا نه نه تاسو په الارض مفسدين مگر دې بنګ کې وسات کون کې ويل قلتم يا موسى ان نصبر على طعام واحد يا تاسو کې چويل تاسو اے موسی نه صبر نه کو په طعام باندې مسشو موږ صبر نه کو په طعام باندې فدورنا ربك خرجنا من باتم بتن ارض وقال فارس منغا خپل ربنا جواب چې فارس منغا دغه چیزونه چې زرونه اسمه کا ادا بیان دی من بقل هذا ترکارو دې اسمه کنا وقصه هذا ترو دې اسمه کنا در بعدن ترور دا وقصه هذا ترو دې اسمه کنا وفوم عادو کنا وهذا شهاد نسقاننا وبصر هذا فاسنا قال تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير نو موسی السلام غواړي تاسو هغه چې هغه معمولی دی دا پسکن چیزونه دا چیزونه غواړي تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو غير غواړي تاسو هغه چیزونه چې هغه ډیر معمولی دي په مقابل لازم کې چې دمرغو غوږی او ترنجبین دي چې ډیر معمولی دی په وخت دا څنګه چې بالذي هو خير په وخت دا چې ډیر غوړه دي چې قران نو ولنه امر کړو ملي په دې وړي کې کارلې پانه به خورلې انسان لپاره ځلې کارلې سلام ما دي بني اسرائیل چې څو وسري ټول هوادار دي ګره لاغه ډېر آزاد سره کوي ټول بس کنه بچي منګه په مصیبت اخته کړی تاسو تبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير وای تاسو هغه چې هغه معمولی دي په وځ دا چې غوړه دي اهبتو مصر ذات لا شي مصر دا مصر مراد به سمت عرب دي بند تم من البلاد اهبتو مصر دي کچھ تاسو کړی تا د کولنا فین لکم ما سالتم انت کرو دي کوي او پیاس کوي اوګي کوي فین لکم ما سالتم دواز الفارس ساترا چې تاسو غاړي و ضربت عليهم السلت والمسكنه مقاشو په دې باندې سلت او رسوا سلت رسوایی والمسكنه همیشه رفع د بل دلاس تلاندې رسوایی او عجزي و باو بغضب من الله تشریف غضب طرف الله نه تقرر د ذلت او د مسکنت او د غضب داوله ذالک دا غضب او دا ذلت چې په دې مقرر کو دا په سبب د دې باندې انهم كانوا يكفرون بآيات الله یقینا دی يهود انکار کوي په آیاتونو د الله باندې ويقتلون النبيين بغير الحق دی يهود وجل انبیاء علیهم السلام فنا حق ويقتلون النبيين بغير الحق بجرمه وجرم دي انبیاء علیهم السلام بجرمه وګوره دې مضمون آل عمران شلم نمبر 8 وګوره آل وجرم دي انبیاء علیهم السلام بجرمه جرم بنو انبیاء علیهم السلام غي به قدر کو چې دې طبيعت خلاف مسله به کوله شلم نمبر 8 د سورته آل عمران وجرم دي انبیاء علیهم السلام بجرمه شلم نمبر 8 ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس وبشرهم بعذاب أليم يقنا کسان چې کفر کوي په اتون د الله باندې وجنا بیا عليه السلام به جرم ويقتلون الذين وجنا کسان چې عمل کوي بالتوحید من الناس هرغنا فبشرهم بعذاب أليم زیرا قلیل فعذاب درناک باندې فبشرهم بعذاب أليم زیرا قلیل عذاب درناک باندې نور کوم سورتون کې دا مضمون راځي فبشرهم بعذاب أليم دې سورت کې یو نبی نمبرات کې ګوره په دې سورت کې یو نبی لا يقتلون النبي بغير الحق وجنا انبیاء علیهم السلام یو نبی نمبرات وجنا انبیاء علیهم السلام به جرم یو نبی نمبرات یو نبی واذا قيل لهم آمنوا بما انزل الله قالوا نؤمن بما انزل علينا يكفرون بما وراءه هو الحق مصدقا لما بين يديه قل فلم تقتلون انبياء الله تاسو دعوه کوي د ایمان به تورات نقول فلم تقتلون انبياء الله ويوجد تاسو انبیاء علیهم السلام مخردین ان كنتم مؤمنين کشتا ایمان دارون کې بده باندې ويقتلون نبينا ظالم دا غضب او دا ذلت او مسکنت بسود دې باندې چې دی يهود با اونې کوبر کا پاتې د الله باندې وجل به انبیاء علیهم السلام بغیر الحق به جرم ذلك دا قتل ورکاو ذلك علت العلت ذلك دا قتل د انبیاء کو په سبب نه فرمانه باندې ودي دی او الله ماچه شروع کو لقص القتل د انبیاء علیهم السلام به قتل وكانوا يعتدون ودي تجاوز کله کون کې حضور شریعونه ان بشارت ان الذين امنوا ذي اول خطاب ان الذين امنوا والذين هادوا النصارى كنا کسان چې ایمان راوړل دي مؤمنان ذاتوي هغه کسان چې يهوديان دي دعوا کوي ایمان بالتوراۃ والنصارى چې دعوا کوي ایمان بالانجیل والسابئین
او صابئین جاوی نو صابئین مصراب کی ګن اقوال یو والصابئین عبادت کون کر سور والصابئین عبادت کون کی د سور عبادت کون کی فطرقی د ابراہیم علیہ السلام والصابئین عبادت کون کی فرشتوں درې معنا والصابئین بمذهب یعنی چې دین معلوم نه دي متعین هر څه څنګه کوي دا غیر مقلدین د هر مذهب نه څنګه کوي موږ د مسلک تابعدار نه یو دا هر مسلک نه څنګه کوي شان شیخ کشمیر رحمت الله مقام کې ذکر کړی دي چې عادم تقلید اصل کې اتباع الهوا ده اتباع الهوا من تقلید او دا تقلید سره عمل کوي د اتباع الهوا نه والصابئین بمذهب چې دین او مذهب معلوم نه بلکې د هر مذهب نه څنګه کوي والصابئین بمذهب من امن بالله واليوم الاخر فدې ټول ډول کې هر ډول چې وي من امن ظلم اعتبار نشته چا چې مان ول الله باندې واليوم البعد الله فقدرت الله فرض اخرت معنی عمل کوي فلهم اجرهم کار لري والي خاصه اعتبار دې ته شنو مونږ نه فلهم اجرهم عند ربهم دې لپاره اجر دې د الله سره خوف نه دې ابن بیر فدی ایمان په اخر کې ولا هم يحزنون بدی غم جنوي لا دیم خطاب شروع شو دیم خطاب کې هم خلاصه کې ذکر کړیو درې خباس نو يهود پلاران د يهود او څلور د موجوده داول خباست ذکر کوي نقض العهود ان تاسو پلاران ناقض العهود تاسو دای بچی نستان مستموشي وإذا خذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون یا کتو چې واغ سلام وعده مضبوطه ساسنا ورفعنا فوقكم الطور چت من فاس ساسنا کوه تو لرا ورفعنا فوقكم الطور چت من فاس ساسنا کوه تو لرا دا خو اکراه ده اکراه فی الدین اکراه فی الدین خوشته نه دا جواب چې دا اکراه یو فی الدین دی فی العقیده یو اکراه فی الاحکام ده دا جمله د اکراه فی الاحکام نه نه اکراه فی الدین معنا عقیده هغه کې اکراه کې دی چې ویل اخذنا میثاقکم ارسل من وعده مضبوط الساسنا ورفعنا فوقكم الطور جد من فاساسن کو یتولرا ویل منګه خذو ما اتیناکم بقوه مذکروا ما فیها ولسی تاسو اخر تاسو کتاب چې درک من تاسو منت کوشش سره یاد کړه نعمتونه چې بدی احکام چې بدی کړي خامخ تاسو بچی د عذاب نه دا وعده تاسو نواغه سره د عمل بالتورات او به تاسو اراده کو ثم نقرات ثم توليتم من بعد ذلك باراده کو تاسو پس دینه فلولا فضل الله علیکم کنه فضل الله فتاسو باندې رحمت الله خامخ به تاسو توانینا لولا کنه فضل الله تاسو بتاخير العذاب بقبول التوبه ابن کثیر معنا کوي فلولا فضل علیکم بتاخير العذاب کنه فضل الله فتاسو بتاخير العذاب سره او بقبول التوبه دې سره نو خامخ لكنتم من الخاسرين ومتاسو توانینا دا دیم نو تاسو د پلانانو نه والا غسه شی واجه د خیری پرز بقار نه کوي او دا حلیم جوړ کړی تاسو نه کونه حلی جوړ کړی حلی نه کونه جوړ کړی خو دې پاغي راځي ولقد علمتم الذين تدعون منكم في السبت یقین په تاسو په حال دا کسانو باندې چې تعجب له تاسو نه په تعظیم د خیری کې فقلنا لهم قولوا قرة خاسين ول موږ چې شی تاسو ټوله ذلیل شادوغان تفصیل ګورا دلته کې اختصار دی او تفصیل ګورا سورۃ اعراف یو سلو یقوم شپتم نمبرات سورۃ اعراف تو فجعلنا نقال اشفق شپتم نمبرات سورۃ اعراف شپق شپتم نمبرات پای کې به تفصیل دی چې دې باندې کار د خیری بنو ردی پای کې خیری جوړ کړي الله او دوه قدرې قسمه لري جوړ شلي یو حلګرو دیم شیخانو او درې معاذین واسال یو سلو شپق شپتم نمبرات واسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر تو بوز وګړي نه خبر دا کړي چې بغاوت لري باندې وکړي چې تجاوز کو په تعظیم د خیری کې کلم چرات دي تمیان داغي فورز د خیری باندې خارا پډاګه باندې کومه به چندرات الخير لازم نه مداخله په خیری کې لا تاتيهم خیر نه برات تمیان دي تا کذالک امرم دارنګ دي نه کذالک نبلهم دارنګ دعا کوم په دې باندې ما قائم سکون په سبب خروج دي ستات الله نه کله چې دی اورل دي نه دا شیخان ولما تاخذون ولما فنور کوي تاسو دا کوم چې الله دې تابع کوي لازم تباري یا ول سزا ور کون کې سزا سخت قالوا الواعظين چې فرض حجت پیش کول رب صاحب سچ سبا کړم الله ته فوز کړم موږ دې تواز کړو ولا انهم دا احتمال چې دې ځان بچ کې دې کفر نه فرما رسول ما ذکر به کړ چې کې دا چې دې فنور کړه احکام چې فنور کړه چې دې دواغه باندې خلاص کومه کسان چې مرګ خبره باندې نواعظين ولي من ظالمان بعذاب بعيد بعض سخمانه بما كانوا يقصون فلما تماموا انه قلنا لهم كونوا قرة خاسئين ولقد علمتم الذين تدعون منكم يتنفوا تاسبا الله
کسان وجه دا ذکر ساسنا فتعظیم د خیر کی وی موږ دې تشی تاسو شادوغان سریل فجعلنا نقال لما بین دا او ګرځول موږ دی واقعنا نقال عبرت لما بین یاد موجود خلق الفار فتغ زمانه کې چې کوم موجود او ګرځول موږ دی واقعنا عبرت نفاد موجود خلق ما خلقها دفاد عند خلق وموعظه للمتقين دا اذا فند فاد متقين من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ بقرہ کی بیان د مسائل اربع اول مسئلہ توحید فائق صل آیاتنا منقسم الى ابواب ثلاثه باب اول بیان د فرق ثلاثه کی باب ثانی کی مرکزی مسئلہ توحید فائبان ادلہ خمسہ عقلیہ و دلیل وحی رد منکرین سارت تخفیف بشارت جواب شبہید مشرکین والد بصداقت کتاب بیان د نعم اربع بیان دنیاو بے خطاب خاص پس خطاب عام نہ خطاب خاص کی دریف لیتید عباود یہود تحریف کتمان حق تر علمت سرور اوصاف حسن دریف لیتید یہود کی تحریف کتمان حق تر علمت لے اور دری اوصاف حسنہ بالمقابل زمینان و صبر صلاة امام الاخرہ بے خطابات ستا خطاب اول کہتے نعمتنا دو نعمتین خطاب ثانی کی شروع اذا خذنا میثاقکم فدی کی دریف لیتید عباود یہود سرور موجودہ یہود یو بلیتی جو مخی ذکر شلا نقض دا حکم الہی نساس بلاران ناقضین دا حدو نتاس داغی اولاد ایسی دادویم ماخذ کی دویم قباحت واخر دا بقاری رضی حاصل جستاسو نکون چلولیان دیر شو اللہ بحکم چل کاؤ چون چرا بے کولا نکر واقعی بقاری کی چون چرا نستاسو نکون چل حدگر او چالی چون چرا والا دیر شو دریم خباست داغی وز قتلتم نفسا فداراتم ستاسو نکون قاتلین دا نفسو ہمارا دولت دفارا تاسو داغی اولادی درید موجودو یہودی ذکر گیا فتت معونا ایومن لکم قد قائدهم دلیل ذکر شروع کی یو تحریف دا اللہ کتاب دیم منافقت دریم تقلید دارا و یہودو او چنورم اختصاص و فرنوسن جنت فوری بہترین خطاب و اسلامی ساق بن اسرائیل انکارهم من الاوامر و اتیانهم بالنواہی چنورم خطاب انکار من السابقین اداغی مخذ لقد آتینا موسیٰ الكتاب بہترین خطاب انکار من حاضر النبی و داغی مخذ ولم نجام کتاب من عند اللہ شبگرم خطاب خلاصل ما سبقا درم حساد درم حسر صورت شروع کی گی دخل من کان عدو جبریل تمہید دے دین شروع کی گی دفر شبہات و واردو پر رسالت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانے اول شبہ پیتیان دے جبریل چتابن جبریل وحی راوڑی وغاظ زمان دشمنو زمان فرکون عذابون رہا وصری دا فرشتہ العذاب دا فرشتہ رحمت کچراغی جسرافیل مکائل دے جاگا فرشتہ رحمت لمن مانلے دے بارہ جوڑا داغی جواب قل من کان عدو جبریل حاصل دا جواب انہو اتام ابن اللہ بیدیم اتراز سلیمان سلامت پر سرسید انبیاء کی سنجھے شابہ حالان کیا ساحر جادوگرو داغی جواب وما کفر سلیمان ولیکن شیاطین کافرو درم اتراز پہ انذار زہر چدا جہیز عمل دے فرشتے پھر آگلے و داغی جواب ماؤں ذلال ملکین و باب الحارت و مارود لاغت راغلے نوی کراغلے و نظام امتحانا میں اور تدرم اتراز سمگ دو وزیفور ملکے منگ دا اقبل فیران وزیفی آغیس سے منگے گت و دا وزیفی کنی داغی جواب یا الذین آمنوا لا تقولوا لعنا وقولوا انصرنا یوسر سلم نبرات صحیح وزیفہ قواچی کم اسکاری صحیح حدی منقول لی غلط وزیفہ شرکی وزیفہ سکے کہ امداد کن جاشی عبدالقاہر و بندغ مازاد کن یادی وشی عبدالقاہر دام وزیفی دے خلقے گئی یا ایوہ الذین آمنوا لا تقولوا لعنا وقولوا انصرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم بینظم اتراس و مسئلید نقصبانی تبقل حیرانی نن یو حکم کے صحابات آگے خلاف کے جواب یوسر شپکم نمبرات مارا سخمت من آیتنا ونسعانات بخیر منها حاصل جواب اللہ مالک یفعل فی ملکہ ما یشاء حکمتن تشارہ کئی ان اللہ له ملک السماوات والارض وما لكم من دون اللہ من ولی ولا نصیر شپکم اعتراض اللہ در نائبان شتا ہوتی نمانی وقال اتخذ اللہ ولدا اعتراض موجود ہے وقال اتخذ اللہ ولدا یوسر شپاسم نمبرات وقال اتخذ اللہ ولدا لاغی فی انز جوابات جو جواب سبحانہ دیم جواب بل له ما فی السماوات والارض دیم جواب کل اللہ قانتون
سلورم جواب بديع السماوات والارض فإنزم جواب اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون ومتراس كجرشتين ذي پیغمبر الله خپل راشي من سړي وي یا معجزه پیش کړه دا ذکر دي تراس په ذکر دي وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله تاتينا جواب كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم حاصل جواب دار اساس ول تراس خانو کافرم کړه بامبیا باندې زکا تشابه قلوبهم ساس جنو داخل زو شان دي په کفر کې بدوم او داتم اعتراض درمیان کې بیان د مسلمات وسلاسو یو امر مسلم دا کور جوړ شوی دی ابراهيم ربونه شروع کیږي یو سلو سلشتم نمبرات دا کور جوړ شوی دی توحید واتخذ نو جعل البيت مثابة للناس امنا واتخذ من مقام ابراهيم مصلى وعدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهر بيتها جوړ شوی دی توحید او به اساس نه کې جوړ کړی دی وزیر ابراهيم القواعد من البيت اسماعيل تاسو به ول شرک وي او د بوتان نم لکلې دي دویم امر مسلم دا پیغمبر مبشر دی ابراهيم عليه السلام د شخص مسلم د اساس په نظمانه فرض جوړول د بیت الله نه د ذل به اساس سوال کړو دا هغه ماخذ یو سره کم درشم نمبرات ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم دریم امر مسلم دا توحید ټول انبیاء مصابه خصوصا تاسو امر مسلم شخص مسلمات يهود او نصارا او مشرکین ټول مانی چې ابراهيم عليه السلام دا هغه وسنه هغه وسید پر دی وصابه ابراهيم بني ويعقوب يوصل درشم نبرات وای يا بني ان الله سباركم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون بهتم اعتراض په تحويل قبله سيقول سبحان غير فاعل الاربعه حكم اربعه نام اعتراض په تواب صفا مروه باندې تاسو چې تواب کوي د صفا مروه تاسو چې دا تواب نه مني دي غیر بیت الله نه جواب ان صفا والمروه من شعائر الله من حج البيت ويتبر حاصل دار شدا فامر د الله نه چې کم جاری کړه تواب کې کم ځای کې حدیث کې راغلي دي قران کې راغلي دي هر کلمه سلام واضح شدا د رسالت او توحید او سجل فرض کاتمین ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات برد تبریه ما بین د عابدین او معبودین کې تبریه ما بین د عابدین او معبودین کې مساله توحید ثانیا را معقلا و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم اتذل اقلاب زجر د فاد مشرکین تبریه ما بین د عابدین او معبودین کې او رد استدلال باطل مشرکین چې اتباع الابناء بالا برد شرک فعلی پس رد شرک اعتقادنا فرض ضمن دو مسلو کې رد تحریمات العباد ند نزول العباد دا د دې حیثیت حقیقت حاصلو دیم قباحت واقع ذبح بقره ما سبق سربت معلوم شو بدی طریقې باندې چې خلاصې زشي ربط هیڅ یو آیات بیرت تفادیږي ما سبق صورت کې یو قباحت آیاتونه کې یو قباحت دا بایو دی هود یو قباحت هغه نقض العهود تاسو لیکل وعده غس شو د عمل بالتورات او کوی دور فجوت شواغي وعده وکړه به نقض وکړه ثم تولیتم تاسو لیکل وعده غس شو چې کار وو د خیر فرض بکار نه کوي به مغي وقال عدد من الذين اظلموا منكم وقلنا لهم كونوا كذا خاسين وقال ذبح البقري عام مفسرین دی وینا مطابق دلته کې تقدیم او تاخير دی واذ وقال ذبح البقري دا رسل او وقد قتل النفس دا مخيره واذ قتلتم نفسا فداراتم او تفصیل فدی طریقې باندې ټول مفسرین ذکر کوي یو بنی اسرائیل کې دو کسان وريرونه خپل ترې مړ او به داو کړه په خلکو باندې دو غټي به وګو داغه میراث مره تفادی شو غټه بدیت هم خاخلو په خلکو داو کړه د فرض حصول د دیت مثلا موسی علیہ السلام ته چې دا سه مسله د سوال وکړي چې قاتل معلوم شي موسی علیہ السلام سوال وکړ د الله نه الله ورته جدید او قالا لګي او دغه اندام درا واقعي او باقي مقتول دی وای مقتول برافات کی بخبل حال وای دا رنګ وشله هغه د مقتول باندې هغه لاله کړه د ذکر راځي او دا اندام باقي باندې هوا هغه چې د شواهد جدید خپل ورونه قتل کړي نو دیو جن ذکر کوي چې دا حاصل کړ کیو واقع ده نو واقع ده په بقری رسل واقع ده قتل نفس مخیدا ازمون شیوخ ذکر کوي چې دې تقدیم تاخير د ضرورت نشته سوچ قرآن کریم په کم نظم ذکر کړی چاول واقع ده په بقری ده به واقع ده قتل نفس هم په دغه طریقې باندې چې واقع ده په بقری یو وجدار چې په اسره چې کوم واقعات ذکر دي مستقل واقعات هغه مستقل ده اذ قتلتم نفسا فداراتم
او دا پیسه ذکر اذ قال موسی لقومه د مدارک ذکر کې ابن کثیر چې کما بقره مطلوبه وا ندی څلوي کال طلب کوله څلوي کال کې چون چرا کاو څلوي کال کې الا لاس ور وړو څلوي کال طلب کوله هغه بقره مطلوبه معینه څلوي کال مړ فروت او بیداج تراز واردیږي چې هر کله بیل واقع شي د مشهور مفسرینو د واقع مرمي حکمت په ذبح البقره کې د فرض معلومولو د قاتل ولکه چې هغه مستقله واقع شي دا مستقله واقع شي نبي حکمت په ذبح البقره کې څه دا مفسرین ذکر کوي ليهون عليهم معبودهما حکم د ذبح البقره باندې دا چې ليهون عليهم معبودهما چونکه بني اسرائیل د قبطیانو سره ډیر وخت تیر کړو قبطیان چې کوم فرعون دی هغه د برج ثور عبادت کاو چې په شکل د غوی باندې دی د دې وجه په دنیا کې په مقصد مکه چې غوی ګرځیدا نه هغه عبادت مې کاو ځکه هغه په شکل باندې نو د قبطیان الناس علی دین ملوکهم مسلدار خلق د مشرانو د بادشاہانو په قانون باندې وي نو قبطیان د هغه مشرانو د دنیا په حیثیت دی مقبول هغه عبادت دا کاو او دا هغه په وشر په قلوبهم العجل کول څه ذکر کوي د دې عبادت کاو نذیر لپاره حکم کو چې دې د زړونو د محبت د غواوزي او په خپل لاس حلال کې دې معلومه شي چې دا مالک د نفع نقصان نه دی د دې وجه ذکر کوي ابن کثیر ليهون عليهم معبودهما نذیر لپاره چې سپکی دې فلاس باندې معبود چې دې رايقین دې نه چې دا معبود دی الہ دې ليهون عليهم معبودهما نذیر وجه اندوانم دغه عبادت کې هغه داغه غوا خلک خوري داغه په ترمن کې داغه نه فزاد ذات نه جوړي قرآن ول الله مرقبته مذکر چې اکبر شاه زمانه کې هغه حکم کړو حکم یې دیو جن کړو چې اندوانو فیضیت مشهور عالم و هغه قاضي د اکبر بادشاہ هغه له پیسې ور کړې رشوت او پیسې مردار شه دي پیران دوه کړی دي علماء دوه کړی دي نه هغه دومره دی عالم چې قرآن له مرکزي کړو چې هغه یو تفسیر جوړ کړ تفسیر بینوقت مراده چې هغه حروف به دي راوړي چې باقي کې ټکي نه قاف تی سی عربیت کې دونه تګړو چې دا سي راوړو چې باقي کې هغه حروف چې باقي کې ټکي دي دغه ټکي باقي کې نو ان دومره په عربیت کې تګړو اندوانو له پیسې ورکړي اکبر بادشاہ ته بیګا پتا الهام کېدو زه حاضر ما یا ایها البشر لا تذبح البقر فان تذبح البقر فمواكم السقر نا اکبر بادشاہ حکم وکړ چې مغوا بنو لري کنه طالبانه نو دا يحول عليه معبودهم د دې لپاره چې سپک کې فدیمان دي معبود حکمت په کې دا شو امام الوسی ذکر کوي چې دې شي دا چې واقع خو بیل دی تقدیم تاخير د ضرورت نشته خو دوار په دې توګه سره اصل حکم په ذبح البقره باندې خو دې وجه چې يحول عليه معبودهم خو دې په کې چالوال کاو چې حتی کې مدو د شو څنګه ذکر کوي چې سروي کار دا ټوله په دې درمیان کې دا واقع د قبض نفس مراده دوار په دې دوسه یو دې لپاره چې دې دا معبود کړي سپکشي او دغه قتل او دغه په دې توګه سره چې دا هغه مطلوبي دا مې راوغه سو د مړي فاندام باندې هوا نو هغه ژوند دي شو دا دوار په دې به دا حواله باندې دوار په دې شو اصل مقصد او حکمت په دې کې له هون عليه معبودهم او بدل چې دا چل ول کاو ډېر مدد دې شو په دې واقع کې په دې مدد کې دا واقع مراله دا په دې تر واغه سره په بیان د موسی عليه السلام معنا دار اذ قال موسی لقومه اصل مقصد دار ذکر کو چې تاسو نه ګونه چل ولان دي شوی دي او چون طرف یې کړی دی اذ قال وسم چې خبر کې لكن مگر دا سې يهودو کار کوي لكن مگر کې ضرورت دی خو حکم د قران دی واورید به باقي لكن مگر کې یا حکم د حدیث واذ قال موسی لقومه ان الله يامركم ان تذبحوا بقره کله چې ویل موسی عليه السلام خپل قوم ته الله حکم کوي تاسو ته چالاله کوي او قال رضوانا مفسرین ذکر کوي چې رسید سم 10 امتصال کړي وي دوله تکلیف باندې یو غیر نه ویل الله کړی خو دې به کې زریو دنه ورته د دې معبود ذکر دي چې ډېر وخت کې 400 در کړو نو وایي شنو په قلوب عجل اصل کې واته لاس نه ورته لاس نه ورته دی چې چل ولا باندې جوړ کړی لکن مگر شروع کړ ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره الله حکم کوي تاسو چلال کوي وادو نو واغانو قالوا اتتخذنا هزوا ویل دی قالوا اتتخذنا هزوا نسی تمنګره پټو کو باندې ټول چون کې دې لاس نه ورته دا خبره ډیر بعید وګڼله ټول
ويت فمن كان ينسيت من فتوك بان قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين فناون فلا جسم جاهل ټوک پر جاهلانو کار دے ابس کار دے خان ابس کار دے جاهلانو دے قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين میرا وسره ټوکی کین ادم میرا وسره د قران ته څوک نه کینه میرا وس خبر ته څونه کینه ټوک مار خبر ته څونه کینه قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين فناون فلا ټوکان جاهلان دي حاصلدار قال اعوذ بالله جو ذکینین څوک دي هغه جاهلان دي ټوکان جاهلان جو ذکینین هغه جاهلان قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين نويرتنا موسی علیہ السلام فلا ولا فلا سج شمد ذا جاهلان قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي اول بني اسرائيل وغرض فارض من خضربنا چې بیان کې منګه دا چې سره صفات دی وا شر قران نور الله مانو قدو دي مقام کې ذکر کو چې مراته کا ذکر کې چې ما د فارض بیان د ماهیت د شی د حقیقت شهر دي ندي استعمال په صفات کې کیږي څو چې د بیان د حقیقت راځي د بیان د صفات د فارض په دې مقام کې ما هي سره صفات دی وا ان سره قضا سره صفات دی وا دا کې شر قران نور الله مرقده بدا واقعم کله ذکر کولا د مناطق او د نحات په دې کې جګړه وا چې علم لسان ضروری دی کنده مناطق ضروری نه دی علم لسان علم نحو علم العربیت دا او نحات چې دا ضروری دی او شک نه چې د قران د حل لپاره اصل علم په فنون کې علم نحو علم صرف دی نو مناظره جوړ شاده نحار ضربنا ابو الحسن السرافي مناظر شو او داغه طرفنا یونس المتا مناظر شو چې کله مناظره شروع شو ابو الحسن السرافي ته تاسو کو هغه ته تاسو عليه علم اللسان ضروري داغه ته بلا یونس مته بلا ټول حاضر مجلس وخندل کنه هغه باندې دا مقام د بلا نه دی دا مقام د نام دی تاسو سره بلا سره دی بلا دی د فرض اثبات د منفي نو هغه کومه مدعا چې هغه نه مدره چې ضروری نه ده اوس یو مدره بلا وی ضروری ده دا جهر په انسان عليه علم اللسان ضروري هغه بلا حاضر مجلس ټول وخندل کنه هغه باندې به درو دی هغه کور کې ناس برتن راوړل نه پټ شه بده درې کې باندې فقال دې مقام کې نام جواب درو چې نظر چې وو ضروري نه ده او بلا فرادي د فرض اثبات ارس بربکم قالوا بلا ارس بربکم قالوا بلا دا خو فرض اثبات د فرض اثبات منفي راځي ما هي سره صفات د غوام قال انه يقول انها بقره لا فارض ولا بكر وين موسی عليه السلام یقینا الله پاک فرمایي چې دا بقره مطلوبه انها دا مطلوبه بقره مطلوبه ساسنه دا سواره چې لا فارض ولا بكر نه زړه او نه ځوان دا درمیان دا سپندر دا نه زړه دا نه ځوان دا وانم به دا درمیان په ما باندې کې فوالو ما تمرون وکي تاسو کار چې تاسو حکم کیږي به باندې قالوا لنا ربك يبين لنا دا باندې معنی سره کلاس نه ورته قالوا لنا ربك يبين لنا ما لونها بیان کومه تا نو غواړه د فرض بګه په درمنا چې بیان کومه تا چې سره رنگ دی واغانو خدای په لحاظ ډېری قال انه يقول انها بقره صفراء فاقع لونها تسر الناظرين نو موسی علیہ السلام ته الله پاک فرمایي چې دا غواړه تکسیړه فاقع لونها حارس رنگ دی بل رنگ کې نشره حارس رنگ دی تسر الناظرين خوشالي کتن ګلرام قالوا لنا ربك يبين لنا ما هي اول به بني اسرائيل وغواړه فرض موږ د خضرب نه چې بیان کې موږ دا جسره صفات دی غوا ان البقره شابه علينا یکن دا وا مشتبه شف من باندې وان ان شاء الله لمهتدون من قد الله فوق شلار بومو مفسرین ذکر کوي ک بني اسرائيل په دې مقام کې ان شاء الله نه ویل ټول عمر پیدا سوالات ټول عمر باندې متر کما ته کوي خو ان شاء الله ویل حیدات تعالی وکو ان ان شاء الله تفیز الله تو اخر کې وان ان شاء الله لمهتدون ذکر قران ادب ذکر کې ولا تو ګنن شان الا تقول ما شاء الله الا ان شاء الله وان ان شاء الله لمهتدون من الله فغشي من بسملارو قال انه يقول ان بقره لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث نو المصالح سامقن الله پاک فرمایي دغه بقره مطلوبه انها دغه بقره مطلوبه چې تاسو مطلوب ده دغه بقره مطلوبه دا سوا ده لا ذلول تثير الارض نه د کمزوري چاړ علم کړه جوتی نه ده د کمزوري چاړ علم کړه ولا تسقي الحرث او نه ابو بکر فصل را چې قران نور الله امر کړو نه جوتی ده چارټی ده